اول نمبر دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش میاشت ده. بالکل د نبی علیه الصلاۃ والسلام د پیدایش میاشت ده ربیع الاول. په دې د علماو اتفاق دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش دا د ربیع الاول په میاشت کې شوی. په دې باندې هم د علماو اتفاق دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش د ګل په ورځ شوی دی. په دې د علماو اتفاق دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش دا د ګل په ورځ باندې شوی دی. نبی علیه الصلاۃ والسلام با د ګل په ورځ باندې روزه نیوله او دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام سنت طریقه ده. صحابو دي تاسو کوی دا الله رسوله تاسو د ګل په ورځ باندې دا روزه ولې نیسئ؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل په دې ورځ باندې زما پیدایش شوی د دې وجنا د شکریا په تور باندې ز روزه نیسم په دې ورځ. نن په کار دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په محبت کې د ګل په ورځ باندې روزه ونیسي. ربیع الاول میاشت رااله نو موږ له پکار دا چې مونږه سیرت بیان کو. مونږ له پکار دا چې مونږه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په شان کې نعتونه وایو. نو دا یو میاش داسې تیرول پکار ده نه. شریعت دا وایي چې د زندګۍ 24 غنټې یو لمحه هم داسې نه چې هغه به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د یاد نه او د سنتو نه خلاف. د نبی علیه الصلاۃ والسلام راتګ دا صرف د یوې میاشتې لپاره نه دی بلکې د نبی علیه الصلاۃ والسلام راتګ د دې لپاره شوی دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع دی وکړي شي په پوره ژوندۍ. د دینه د انسان یو لمحه هم خالی نه ده. یو سړی به دا وایي چې یاره زه واشروم ته زما پرسنل زندگی ده. نو آیا زما دا پرسنل زندگی دا به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تابعدارۍ نه آزاد دی؟ نه. ستا پرسنل زندگی هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تابعدارۍ نه آزاد نه ده. ډیر خلک داسې دي چې هغه په مسله باندې نه یې پوهه نو هغه دا خبر به ګرو باسي یاره داسې زما پرسنل دی او داسې زما مذهب دی. نه ستا ټول زندگی ستا ټول معاملات کاغه پرسنل دي او کاغه د خلکو سره دي دا ټول به د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تابعدارۍ وي. پدې کې بدا نه چې دا د واده طریقه ده دا خو زما پرسنل لا پدې کې د چا څه کار دی پدې کې د مولا څه کار دی نو پدې کې د مولا کار نه دی پدې کې د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم کار دی. دا د حکم دا دی ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام تابعداري کې په هر حال کې وای کې. یره زما خپل لباس ته چې څنګه غوندم پدې کې د چا څه کار دی د چا څه کار دی نه. ته د شریعت تابع چې کله تا ځان مسلمان ګڼې مسلمان وای دیتا چې غاړه به یږدې تابعدارۍ ته به غاړه یږدې دې ته مسلمان وای نو پتا باندې لازم ده کاغذ تا طور طریقې دي کاغذ تا د ګرځېدو انداز دی حد تر دی چې ته واشروم ته ځې نو په واشروم کې هم ته آزاد نه بلکې ته به د نبی علیه الصلاۃ والسلام په سنت طریقې باندې